مولانا فضل الرحمن پرون بیان ورکړی دی چې په ما باندې پابندي لګولې ده او زما بیان هم لایو نشو کیږي او ما باندې پابندي ده او سختی ده او د اسرائیل د تسلیمیدو کوشش کیږي لګیا دی. دا ته موږ چغې والې چغې چې د حق او د سچ سره ودرېږه، د عمران خان سره ودرېږه. عمران خان په حقه د تا وینه دا د یهودیانو ایجنټ او دا اسرائیل ته کار کوي. اسرائیل ته کار کولو والا نور خلق دی، نور ته هغه پنجابي سره ودرېدې نن حق کا پنجابی لګي او اسرائیل تسلیموي او ستا پکې برپور کردار دی. برپور اوس چغې مه وهه، دا د چغو شی نه دی. اوس در سره هم ټیم شي لاړ سره اډیاله جیل مخې ته او عمران خان سره ودرېږه او یو ته یو عمران خان دی چې په تاسو باندې قوم راټولېږي او قوم راپاڅوئ د اسرائیل خلاف او د دې فرعون خلاف او د دې ظالم جابر نظام خلاف. اوس در سره هم د وخت شته او خپې دي په قبر کې دي، په دې آخري عمر کې په حق او په سچ ودرېږه. هسې به بله ورځ مرې، موږ به ټول به مرو د دې دنیا نه به ځو. د حق او د سچ سره ودرېږه، د عمران خان سره ودرېږه او د دې ظالم جابر نظام او د دې فرعون خلاف ودرېږه. راوځه موږ به ستا بیان چې کوم دی شیر کوو، که په تا باندې په ټي وي باندې پابندي ده موږ به ستا بیان شیر کوو، موږ به ستا سره شانه به شانه ولاړ یو. خو هسې چغې مه وهه، که منافقت کوئ نو بیا منافقت کوه، که نه په حقیقت کې ودرېږي نو راوځه میدان ته شه، موږ در سره یو.